बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िम प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और तासो गोरे जमा यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन। ډیر خلکو زما په یوټیوب باندې چې کومې ویډیوز کتلې دي هغه کې چې ټول نه زیاتې ویډیوز کتلې شوي دي هغه کې فیټي لیور یعنی د جګر چربی، هپاتایټس بی سی یعنی تور زیړی، د معدې بیماریانې، د جګر سیروسس یا د چې کله کومه کې چې جګر راټول شي او د جګر کینسر متعلق هغه موضوعات چې ما کومې ویډیوز کړي دي اکثر کسانو دا ویډیوز ټول نه زیاتې کتلې دي. الحمدلله په زرونو بلکې په لکونو خلکو دا ویډیوز وکتلې او هغوی ستاسو دا ما امید لرم چې هغوی لږ د هیلپ اوټ شو، هغوی ته لږ دا امداد ملاو شو چې هغوی د خپل صحت متعلق لږ ښه وپېژني او د خپل صحت خیال وساتلی شي. دا حقیقت دی چې د میډیکل معلومات په یو ځای نه ودرېږي. څنګه چې وخت تېرېږي داسې نوې نوې معلومات راځي، نوې نوې ریسرچ راځي، نوې نوې خبرې راځي، نوې نوې دوايان راځي. نو دې لپاره ما یو فیصله وکړه چې زما په یوټیوب چینل چې کوم ټول نه زیات ټاپکس یا ټول نه زیات موضوعات باندې چا ویډیوز کتلې دي، هڅه خو زما په یوټیوب باندې 700 ویډیوز موجود دي او ټول نه زیات چې کومې ویډیوز کتلې شوي دي یا ټول نه زیات چې کوم موضوع باندې خلکو ویډیوز کتلې دي، نو ما وی چې دا لازمي ده چې هغه ویډیوز یا هغه د موضوعات مطابق چې کوم نوې ریسرچ راغلي دي هغه ریسرچ په بنیاد باندې زه هغه ویډیوز دوباره اپډیټ کما، دوباره جوړې کما، هغه موضوع باندې دوباره خبرې ریکارډ کما او تاسو سره شیر کما، چونکه هغه کې د عوام انټرست هم دی، د پبلک انټرست هم دی او بل دا دی چې د دینه دا ثابتېږي چې کوم ایشوز یا کوم مسلې زموږ سوسایټي کې زیات دي او خلک هغه متعلق معلومات حاصلول غواړي. نو دې لپاره دا معلومات چې کوم نوي یا لیټیسټ معلومات دي، تازه ترین معلومات دي، هغه به زه تاسو سره ان شاء الله په دې ویډیوز کې شیر کوم. آیا که تاسو مریض یې یا تاسو طالب علم یې یا تاسو غواړئ چې تاسو خپل صحت مطابق انفارمیشن والے، نو دا زما چې کوم ویډیو سیریز دي دا تاسو لپاره دي او د دې مقصد صرف او صرف دا دی چې کوم نوی انفارمیشن، نوی ریسرچ راغلی دی هغه سره تاسو آگاهی پیدا کما. نو راځي چې وګورو چې کومې ویډیوز دي یا کوم ټاپکس دي چې په هغه باندې به ان شاء الله په راتلونکي یو څو ورځو کې دا نوی ویلاګ سیریز شروع کوم چې تاسو ته د تاسو د کوم انټرېستډ چې کوم ټاپکس کې کوم موضوعات کې چې تاسو انټرېست دی، تاسو شوق دی، تاسو غواړئ چې هغه تاسو وګورئ، نو هغه مطابق به تاسو ته چې کوم نوی ریسرچ راغلی دی هغه به تاسو سره شیر کوم. راځي چې وګورو هغه کومې ویډیوز دي چې کوم ما سلیکټ کړي دي. ناظرین دا هغه ټاپ 25 یا ټاپ 25 ویډیوز دي چې کوم زما په چینل کې ټول زیاته کتلې شوې دي. اسه زما و چینل دي health education, medicine made easy, personal development, world travel دی او بل چې دی انسایټ دی، artificial intelligence دی او د قرآن تفسیر چې کوم مولانا اسرار احمد صاحب یا نور کسانو کړي دي هغه زه شیر کوم. او نن چې دی مون خبره کوو د زما چې کوم بیماریانو متعلق پبلک اویرنس چینل دی هیلث ایجوکیشن هغه کې، نو تقریبا ما تاسو ته وی چې 700 ویډیوز پورې ما اپلوډ کړي دي. دې کې چې کومه ټاپ 25 یا ټاپ 25 یا ټاپ 25 ویډیوز والو او موږ ته بچ پته ولګي چې کوم موضوعات دي چې کوم باندې عوام غواړي چې هغه ته معلومات ملو شي. نو دا چې کومه ویډیو دا ټول زیاته کتل شي ویډیوز دا په دې باندې تقریبا 1 لک نه زیات کسانو دا ویډیو کتلې ده او دا ویډیو چې دی هغه دا جګر چربی یا د فیټي لیور متعلق دی. دا چې دویمه ویډیو دا چې کوم د 50,000 کسانو نه زیات خلکو کتلې ده دا هم د فیټي لیور ډیزیز متعلق دی. بیا چې دی هپاتایټس بی دی، دا سیلان دی راځي، لیور کینسر دی، بیا کرونیک هپاتایټس بی دی،
بیا فیټي لیور دی، بیا لیور سیروسس دی، بیا د معدې ایچ پایلوري خبرې دي، لیور کینسر خبرې دي، بیا هیپاټایټس او ایکسرسایز خبرې دي. بیا چې دی وګوري بیا فیټي لیور باندې خبرې ما کړې دي، هغه ویډیو بیا کتلې د خلکو، دا بله ویډیو ده. داسې بیا لیور سیروسس دی، بیا فیټي لیور، بیا د فیټي لیور ډیزیز خبره راغلې ده. دا بیا د فیټي لیور ډیزیز خبره راغلې ده. لکه دا مختلف ویډیوګانې دي په فیټي لیور باندې، زما 15-20 ویډیوګانې دي، نو تقریبا ټولې ویډیوز چې دي هغه ټونه زیات اډینس اټریکټ کړی دی. داسې چې دی د کرونیک هیپاټایټس بي باندې دی، بیا په سیروسس دی، بیا په فیټي لیور ډیزیز، بیا په فیټي لیور ډیزیز دی، یا دلته بیا په فیټي لیور ډیزیز او پریګنسي باندې د هیپاټایټس بي پریګنسي باندې دی، بیا د فیټي لیور ډیزیز دی. دې کې وګورئ بیا د معدې هغه څه چې کوم تمنیل سره دي هغه د فیټي پښتو کې دي، او چې کوم تمنیل شنه دي هغه په اردو کې ویډیو لینګویج کې دي. دا ځکه وګورئ بیا هیپاټایټس بي دی، کولونوسکوپي دی، دلته بیا فیټي لیور ډیزیز دی. نو که تاسو وګورئ زما په 15 ویډیوګانې کې 8-9 ویډیوز داسې دي چې هغه فیټي لیور ډیزیز باندې دي او خلکو ټولنه زیاته کتلې دي. نو زه به ان شاء الله په دې اپډیټډ چې کوم ما یو سیریز شروع کوم دوباره، یعنی عام ټاپکس باندې د کې به هیپاټایټس بي خبرې کوو، هیپاټایټس سی خبرې به کوو، د کې به د ډسپپسیا خبرې کوو، د لیور سیروسس خبرې به کوو، د کینسر خبرې کوو، د جګر، خو ټول لومړنۍ به چې موږ خبرې کوو هغه به فیټي لیور ډیزیز باندې کوو، ځکه چې دا ویډیوز ټول نه زیاتې په فیټي لیور د جګر چربې په موضوع باندې خلکو کتلې دي. نو دې مطلب دا دی چې خلک غواړي چې دې باندې موږ ډسکشن بار وکړو. نو د فیټي لیور ډیزیز متعلق چې کوم نوې ریسرچ دی، نوې معلومات دي، نوې خبرې دي، نوې آگاهی ده، هغه به زه تاسو سره ان شاء الله شیر کوم، او موږ به د یو پراپر د 9 ویډیوز ویلاګز یو سیریز وی چې هغه کې به موږ دا اول دا ګورو چې فیټي لیور د جګر چربې څه ته وایي، دا څنګه جوړیږي، د دې علامات څه دي، د دې پیچیدګۍ څه دي، د دې تشخیص څنګه کیدی شي، د دې علاج څنګه ممکن دی، او خوراک کې څه پکار دی، کوم خوراک داسې پکار دی چې هغه سره جګر چربې صفا کیږي، کوم داسې خوراک دی چې هغه خوړل نه دي پکار ځکه چې هغه سره جګر چربې زیاتېږي. دا به ګورو چې لایف سټایل، ایکسرسایز څومره رول دی. بیا نوې دوايانې اوس راغلي دي، مخکې به دوايي نه وې، اوس دوايانې راغلي دي، هغې دوايانو متعلق به خبرې کوو، او بیا به دا خبرې کوو چې کله فیټي لیور ډیزیز یا د جګر چربې کامیاب علاج وشي نو هغې نه پس به موږ خپل جګر څنګه بچ ساتو. نو په د ټولو موضوعات باندې به یو د پاسه یو یکیوار یعنی 1 by 1 موږ دا خبرې کوو. نو ان شاء الله ملاویږو مخکې یا په نیکسټ ویلاګ کې چې په هغې موږ دا فیټي لیور ډیزیز خبرې کوو. نو ان شاء الله هغې وخت پورې زه ستاسو ته اجازت غواړم، ملاویږو به په دې ویلاګ کې چې کومه کې موږ د فیټي لیور ډیزیز باقاعده خپل ډسکشن شروع کوو، خپل بحث شروع کوو. نو ان شاء الله هغې وخت پورې ستاسو ته اجازت غواړم. خپل خیال ساتئ. خدا حافظ.